بابر اعظم اخر خپل تنقید کولو ولته یو سخت جواب ورکړی دی، یو ډیر زبردست جواب ورکړی دی او یو ډیر پازیټیو جواب ورکړی دی. بل طرف ته بابر اعظم نه په دغه انټرویو کې د T20 فیوچر حواله سره هم پوښتنه شوې ده چې ستا T20 فیوچر بسوي په T20 فارمیټ کې بدل سکے. بل بابر اعظم چې کم بیټینګ آرډر دی دغه حواله سره هم بابر اعظم نه پوښتنه شوې ده. نو په دې درو ټاپکس باندې په دې ویډیو کې خبره کوم چې بابر اعظم د دې درو سوالاتو څه جواب ورکړی دی. د بابر اعظم T20 فیوچر بسوي بابر اعظم د خپل په بابر اعظم باندې چې کم خلک تنقید کوي هغه تنقید کول ورته بابر اعظم سویری دي. اور بل د بابر اعظم د بیټینګ حواله سره د بیټینګ آرډر حواله سره چې بابر اعظم کله اوپنر شي کله ون ډاون شي نو دې حواله سره چې پوښتنه شوې چې ستاره بیټینګ آرډر څه دی. نو په دې باندې ولا ټول نه پهله بیټینګ آرډر باندې خبره کو بیا په تنقید باندې خبره کو چې کم خلک بابر اعظم باندې تنقید کوي غیله بابر اعظم څه جواب ورکړي دي. یو ډېر زبردست ټول نه پهله بیټینګ آرډر حواله سره بابر اعظم ویل چې کله زه د پاکستان ټیم ته راغم نو ما په نمبر 6 باندې بیټینګ کولو. نمبر 6 زما د بیټینګ پوزیشن هغه نه پس کله نمبر 3 کله نمبر 4 کله نمبر 5 دا زما پوزیشن په دې باندې ما بیټینګ کړی دی. اور بیا زه اوپنر هم شوم مطلب زما و چې څومره بیټینګ آرډر چې زما بدل شوی دي دومره د پاکستان ټیم کې د یوم نه دی بدل شوی څومره چې زما بدل شوی دي دا بابر اعظم ویلي دي. دینه پس بابر اعظم چې کم تنقید کول ورته که جواب ورکړی دی نو بابر اعظم ویلي دي چې په ما باندې ډېر خلک تنقید کوي خو زما په خوله کې هم جبه شته دی زه هم جواب ورکول شم زه هم تنقید کول ورته د هغوی په زبان کې جواب ورکول شم. خو نه جي زما مشرانو ما ته ویلي دي چې د مشرانو عزت کوه نو زه دغه مشرانو ته ریسپیکټ ورکوم. لکه بابر اعظم باندې اکثر چې کم خلک تنقید کوي هغه ایکس کرکټرز دي سابقه کرکټرز دي. نو دې حواله سره بابر اعظم ویلي دي چې د ریسپیکټ کوم د عزت ورکوم د ما مشرانو زما تربیت داسې کړی دی. او تاسو به کتلی هم وی بابر اعظم پس څومره خلکو ټویټس کړي دي څومره خلکو ورپسې ویډیوز کړي دي. خو د بابر اعظم به هیڅ کله هم تاسو سره ټویټس وغیرہ یا دغه سره انټرویو یا دغه سره ویلاګ یا دغه سره ویډیو چې هغه دغه تنقید کولو ولته د هغوی په زبان کې جواب ورکړي وي. بابر اعظم نه چې کله هم سوال شوی مخکې په یو انټرویو کې تنقید کولو ولته پوښتنه وشوه چې بلا خلک پتا تنقید کوي او یوټیوب چینل یې کولو کړی دي باقاعده په چینلو باندې ستا خلاف یو پراپګاندا چلیږي یو کمپین چلیږي. بابر اعظم ولوي چلی دی بس کچری د ما په نوم باندې دی لا رزق روټي ملاويږي د ما په نوم باندې د یوټیوب چینل چلی نو چلی دی بس زه جواب نشم ورکولې دا غیر چا خپل رول دار چا خپل خپل ده. نو دې هغه ټایم کې هم بابر اعظم یو ډېر پازیټیو جواب ورکړ او دا ځل هم بابر اعظم تنقید کول ولته یو پازیټیو جواب ورکړ دی. بل د بابر اعظم T20 فیوچر حواله سره خدینه مخکې بابر اعظم په خپل انټرویو کې دا هم وی چې زما ډېر زیات فینز دی زه په دې باندې ډېر زیات خوشاله ګم او په دې باندې د الله پاک شکر هم ادا کوم. ریسنټلی په لاهور کې چې کوم میچ او په لاهور سټیډیم کې چون کې میچ د لاهور او پېښور خو بیا هم د لاهور دومره سپورټ نو چې څومره د پېښور د بابر اعظم په وجه باندې په ټول ګراوند کې بابر بابر ناره لګېدې. نو بابر اعظم وی چې زه د خپل چغې په دې ګراوند کې اورم د خلک بابر بابر ناره وي نو دغه ټایم زه خوشاله هم شم فخر هم کوم د الله پاک شکریا ادا کوم. نو بابر اعظم یو ډېر پازیټیو جوابات ورکړي دي. بل T20 فیوچر حواله سره بابر اعظم ویل ریسنټلی بابر اعظم د T20 ټیم نه ډراپ شوی تاسو الریډي پته نو دې حواله سره بابر اعظم ویلي چې منیجمنت ما ته وی چې تا موږ ځکه ډراپ کوو چې تا د موږ ریسټ درکو. ریسټ مطلب دا چې دا یو داسې اهم سیریز نه دی کمزورې ټیم دی نو چې کله اهم سیریز یې کې به ته ټیم ته واپس راځي نو زه په ریسټ باندې یم زه د ټیم نه منیجمنت ډراپ کړی نه یم بلکې زه په ریسټ باندې یم. د T20 فیوچر حواله سره بابر اعظم دا وی. خیر دې حواله سره تاسو سره لري خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک